زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو او مسلمانانو، د الله تعالی ګڼ نومونه دي. د الله تعالی په دې ګڼو نومونو کې یو نوم دی شاکر، وکان الله شاکرا علیما. دا شاکر د بنده په صفتونو کې هم راځي او د خدای په صفت کې هم. د بنده صفت چې راشي نو معنا یې دا د شکر کوونکی، څوک ورسره ښه وکړي د هغې شکریه ادا کړي. د خدای په صفت کې چې راشي د شاکر معنا د قدردان. علماء معنا کړې ده د الله په صفتونو کې د شاکر معنا ده الذي يعطي الكثير على القليل. ډېر بدله په لږ کار ورکوي. یو مزدور کاریګر سړی کور لبوزي، دیوال پې جوړ کی، دا ورسره خبره توی کی، خلاصه کی، مازیګره پورې به 1000 روپۍ درکوم. هغه د مازیګره پورې کار وکړي، د 1000 روپو په انتظاري چې 1000 روپۍ به راکوي او دی 50,000 روپۍ ورکړي. دا ولې؟ ځکه هغه کاریګر چې کم کار وکړو هغه د خوښ شو، د هغه د کار قدردانی کوي، دې ته قدردان وایي. الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې الله تعالی قدردان دی. مطلب دا دی چې بندگانو ته تسلی ورکوي. تاسو که اعمال کوئ نو خدای ته غافل نه دی. تاسو که اعمال کوئ نو تاسو عملونه لږ دي ځکه ستاسو زندگی لږه ده، ستاسو طاقت لږ دی، تاسو سره نفس او شیطان دی. تاسو که لږ یو قدم راوالی نو ستاسو به دا خیالي چې د خدای رحمت په 2 قدمه مونږ له راځي، خو د خدای رحمت به د یو قدم په بدله کې 200 قدمه تاسو ته راځي. سړی د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې په سجده پروتي، نو د ده د عمل د جنت بدله کېدی شي. جنت خو ډېر لوی شی دی. د ده دا ټول عمل د خدای د دیدار بدله کېدی شي؟ نه. الله تعالی په دې لږو اعمالو موږ د ډېر څیزونه راکوي، نو دې ته وایي شاکر. دویم، قدردانی څوک کوي؟ عزتمن بنده، معزز سړی. خسیس سړی قدردانی نه کوي. خسیس سړی به در سره حسابونه کوي، دا دې داسې کړی، دا دې داسې کړی، دا دې داسې کړی، دا پیسې دې واخله، 0 په ځای به 900 یا 800 ورکوي. دې ته وایي خسیس. او چې کم قدردانی کوي د 0 په ځای 50,000 ورکوي، دې ته کریم په عربی کې وایي. پښتو کې ورته مونږ او تاسو عزتمن وایي. د رمضان شریف دا روزې 13 روزې، 1 میاشت یا 9 روزې، دا خو څه ګرانه خبره نه ده. پېشمني کې ښه په ډکه خېټه خوراک سړی وکړي، ورپسې اوبه هم وڅښي، او بیا ښه یخه هوا ده ښایسته برابره، او د غرمې ډوډۍ او د سهار چای زمونږ قضا شي، او بیا ماښام څومره وخورو. ښه ډېره دا څه ګران کار دی، ګرانه روژه خو نه ده. دا خو دومره غټ کار نه دی چې مونږ غټ کار وکړو. خو د دې په بدل کې چې غټ کار نه دی، قسم دی چې ډېر ورکوټی کار دی. کول یې ډېر اسانه دي، خو الله تعالی د دې په بدلې کې مونږ له څه راکوي؟ حدیثو کې تذکره ده. څومره بدله چې مونږ له راکوي، دا ځکه راکوي چې الله کریم دی، زمونږ د دې لږ عمل قدردانی کوي. دیو جنا حدیث شریف کی دی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي قربان د لیلۃ القدر پشپو کې یعنی آخري عشره کې مونږ کوم دعا وایو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا دعا وای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یو روایت کې دا لفظ راغلی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے خدایا تم معافی کون کے کریم معزز عزت منی. کریم سمانا دا الذي يؤتي الكثير بالقليل فلگ عمل ډیر بدلا ورکه نفاف عنا. زمنګ بخل خلویا خبره د عملم کمزور دی خدا لوی شي منګ له بده واري شي را کزه کته کریمن معزز عزت منی. دیمه معنا عالمان د کریم کوي. کریم چاته وای الذي يؤتي على خلاف زعم الاجیر د مزدور د ګمان خلاف شی ورکی. مزدور ګمان دای چې 1000 روپۍ مې ور سره کړی دی مازیګره پورې په کار به 1000 روپۍ راکړي هغه سوچ د 1000 وره دی داغه زام او ګمان د 1000 روپو دی او تا 50000 روپۍ ورکی دې ته کریم وای. الذي يؤتي على خلاف زعم الاجیر د مزدور د ګمان خلاف سوار کی. د زمانګه د عملونه خود دې ندي چې موږ له جنت ملاو شي او بنگلې پیراته ملاو شي او د خدای رضا پیراته ملاو شي او د خدای دیدار پیراته ملاو شي. الله تعالی ویلي دي زدا سکو د الله محبوب صلی الله علیه وسلم ویلي چې زدا سکو ولیکم ذکر وکان الله شاکرا. الله قدردان دی کله عمل دی وکړو خدای ډیره بدله درکړي چې خدای خوښ. نه رمضان شریف یو عمل دی تاسو مونږه کړي اخري عشره کې روان یو امید هم د رب ادا دی چې ان شاء الله الله به مونږ سره د کرم معامله کوي او الله به مونږ سره د قدردانۍ معامله کوي. ګورئ کله یو سړی د خدای نه یو شی غواړي او خدای د هغه نه ښه شی ورکړي دې ته قدردان وایي. د دې یو څو مثالونه عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دی امیر المؤمنین د مسلمانانو حاکم دی او حاکم هم داسې حاکم دی چې په 2,53,000 مربع میل ځمکه باندې حاکمیت 10,00,000 مربع میل ځمکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې فتح شوی و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کال خلافت داخلي معاملاتو کې تیر شو فتوحات ونشو 2,53,000 مربع میل ځمکه په یو وخت کې د قیصر او د کسرا یعنی د ایران او د روم سره جګړه وشوه غټ طاقتونه وغي ته شکست ورکړی شو. داسې حاکم مکه مکرمه ته تللی د عمرې دپاره واپس راځي مدینه منورې ته رانږدې شو یو ځای کې پړاو واچاو. مدینه منوره بالکل نږدې ده د شپې پړاو واچاو چې سحر لبه مدینه ته داخل شو چې د مدینه بره فضا ته وکتل اسمان لا رڼه رڼه ستوري دي او خسته سپوږمۍ د رڼا ځکه فضا صفا ده نو د فضا او د اسمان او د ستورو او د سپوږمۍ ته ډېره مزه ورکړه د مدینه د فضا ډېر خوند ورکړه. نو الله ته یو دعا وکړه الله ته وی اللهم ارزقني شهادتا فی سبیلک خدای استا بلاره کې می شهادت نصیب کی واجعل موتی واجعل قبری فی بلد نبیک او استاد محبوب بخار کې زما قبر جوړ کی
چې قبر مې دلته نو څو سواله شو دوه یو دا د شهادت مرګ راک او دویم دا چې ستا د محبوب په ښار کې مدینه منورې کې مې قبري دوه سواله هو نو د الله تعالی د دعا ډېره خوښه شوه خدای اوس قدرداني کوي قدرداني دا ویلې خدای شهادت راکړي نو که چېرته غزا کې شهید شوی هم شهید به په غر کې سنگر کې دشت کې دریاب کې هر ځای کې هر کلی کې هر وطن کې غزا ته تللی وی او وجل شوی وی نو شهید به وی خو خدای د دې سوال او د دې دعا ډېره زیاته قدرداني وکړه خدای شهادت ورکړه خو کم ځای کې مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم او مسجد الرسول مسجد نبوي کې یوازې نه بلکې په محراب رسول کې په محراب رسول کې نه بلکې په ریاض الجنت کې ځکه محراب رسول دا خو ریاض الجنت کې دی جنت کې د ریاض الجنت کې د شهادت ملاو شو په هغه مصلی ملاو شو چې په کومه مصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وایي قدردانی سوال صرف د شهادت کړو خدای داسې شهادت ورکو چې د رسول الله مصلی په د گواهی کوي محراب رسول په گواهی کوي ریاض الجنت په د پوینو گواهی کوي او مسجد نبوي شریف په د پوینو گواهی کوي دویم سوال کړو خدایا زما قبر د رسول الله خار کې جوړ کی چې بل ځای کې نه مدینه منوره اوس خدای د دې سوال څومره قدرداني اوس کده شاهد شوی وي او د په جنت البقیع کې دفن شوی وي هم د مدینه دا کنا بل مقبره کې دفن شوی وي په مدینه کې قبر وي الله تعالی د قدرداني وکړه د خدای قبر ملاو کوم مدینه منوره او په مدینه منوره کې په حجره رسول صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین عائشه په کوټه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو سره او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ورته قبر ملاوش دې ته وایي شاکر قدردان الذي يؤتي الكثير بالقليل ډېر بدله ورکوي په لږ عمل دعا څنګه وا او بدله ورته څنګه ملاوش کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی شو په مانځه ولاړو زخمی شو کور ته راوړی شو سخت حالت کې دی وصیت یې وکړ زمانه وروسته خلافت کارونه د دا شپږ کسه منتخب کې شپږو کسانو شورای منتخب کړ او د هغې لپاره معیار دا وټاکه چې زه ګوایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده او د دې شپږو تنانو نه راضي وو دا یې معیار بس د شپږ د انتخاب کې یو کس دې پکې منتخب کړي خو زما بچی بابا مشوره کې داخل نه بهر خلکو د پاره وصیت وکړه بچی ته ویلې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تلارسا ام المؤمنین د مسلمانانو مور عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته وایا چې عمر وفات کیږي او شهید کیږي دا عمر لږ وخت پاتې ده مور کستا اجازه دي عمر تک دا خواهش ده چې ستا کوټه کې د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم خوا کې دفن شي او زوی ته وای چې دا به ورته نه وای چې امیر المؤمنین را لېږلی دا به ورته وای چې عمر ابن الخطاب را لېږلی ما عمر ابن الخطاب سلام کوي او د سلام نه وروسته وای که اجازت میلاو راکړي او ستا خوښه نو که دې کوټه کې زه دفن شم د خپل محبوب سره نو ډېره به ښه او که به اجازت میلاو نه شم زوی ته وای څه به وایې نه بس د مسلمانانو مقبره کې جنت البقیع کې به مې دفن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي دا لږ زه او ما دې خواهش باندې پرېښی و چې زه به پکې دفن کېږم
یو طرف ته د دواړو جهانو سردار دی، بل طرف ته مې پلار دی ابوبکر صدیق، زه به ورسره ده. عمر د رسول الله ډیر محبوب ملګری و او صحابي و چې د ده خوښه یې نو ټیک ده، بس اجازت دی ورکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته زوی راغی، وای څنګه چل وشو؟ وای زوی ورته وای اجازت میلاو شو. د مسلمانانو مور اجازت وکړه چې د رسول الله سره دې دفن شي. د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې او په ګیره باندې اوښکې راغلې، ډېر وژړل چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې قبر میلاو شو. نو دا هغه د دعا قدردانی او د عمل قدردانی و چې الله وکړه. نو دا مونږ او تاسو چې کوم اعمال کوو دا د دې نه دي چې مونږ له دې په جنت میلاو شي، د دې نه دي چې مونږ له دې په خدای رضا میلاو شي. الله تعالی چې مونږ له په رضا او جنت راکړي دا د خدای احسان او کرم دی، قسم دی. خدا دعاګانې په دې اخري عشره کې ډېرې کوي چې خدای زمونږ اعمال سره د تقصیراتو نه قبول کړي، سره د کمیو نه قبول کړي. ډېر کمی دي پکې زمونږ اعمال دي، مونږ ورته مغرور یو چې مونږ خو ډېر کار وکړو، تلاوت مو کوو، روژه مو نیوله، دا چله مو کړه، دا دې ته زمونږ مغرورتیا ده که نه؟ مغروره نه شو. یو او دویم دا دی چې خدای ته متوجه شو چې خدایه د تقصیرات او نقصاناتو سره تا ته پیش کوم، د دې هر څه سره قبول کړه، د دې هر څه سره. او ګورئ رمضان شریف کې خو د خیر ټولې دروازې کولاوي، ډېرې دروازې پکې کولاوي، یوه بندېږي، بیا به کال له انتظار کوو. کال له خدای خبر څوک مړه او څوک ژوندي. ډېر خلک داسې چې تېر کال ژوندي و څه کال یې نشته. تاسو مونږه کې به څه حالي. نو مونږ کوشش وکړو چې د رمضان شریف د اخري لمحات دا څو محدودې په شمېر ورځې دي دا ضایع نه کړو، په دې کې خدای رضا کړو، عبادات وکړو او دعاګانې وکړو خدای ته، او د شپې خصوصي دعاګانې خدای ته وکړو چې خدای مونږ به سیو، زمونږ اعمال به صحیح، زمونږ عمل سره د تقصیراتو نه قبول کړو. نو امید دی چې الله تعالی زمونږ د دې اعمال او زمونږ د دې دعاګانو قدرداني وکړي او خدای مونږ ته د اعمال زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځوي. الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایئ.